بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المضاربة. کله چې مصنف رحمه الله صلح نه فارغ شو مضاربت کی شروع کوي، وجه دا د دواړو کې نفي. صلح کې نفع حاصلېږي ځکه بیع یا اجارتي جوړېږي. مضاربت کې به لغوي معنی سره اصطلاحي معنی سره خپل کتاب کې ذکر دی. لغوي معنی دا الضرب فی الارض، زمکه کې ګرځېدل. مضارب هم زمکه کې ګرځي تجارت د پاره. اصطلاحي تعریف هم صاحب د قدرې باقاعده ذکر کړی دی. هغه عقد ته ویل کېږي چې دوه کسان یو کې د یو پکې مال وي، د یو پکې عمل وي او نفع کې دواړه شریک. زده شو نور خبر اسانه ده. ګوره یو ته شرایط دي کتاب کې خپل ذکر دي او کوم احکامات دي نو غزه دي چې ورور رسیدل به بیان کو. المضاربه مشتق من الضرب. مضاربت د ضرب نه مشتق دی. من الضرب، الضرب في الارض، زمکه کې ګرځیدل. السفر في الارض للتجاره. مضاربت مضاربت ولی وی سمي به د عقد مسمى شو په دې ضرب باندې. ولی لأن المضارب يستحق الربح بسعيه، ځکه مضارب مستحق د ربح جوړیږي په سعی او په عمل سره، یعنی ګرځیدل او را ګرځیدل سره. ضرب سفر ته وي، یعنی په سفر کولو سره، عمل کولو سره. وهي مشروعه برګوریږي. مضاربت عقد مشروعه دی کنه و یو کنه دی. ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې صحابه او کولو نبی علیہ السلام په سکوت اختیار کړي او حدیثي تقریر نه ثابت شول چې دا معامله صحیح ده. عقلی وجه مشته. عقلی وجه دا ده بعضی خلک داسي چې مال ورسره وي خو هغه په تجارت نه پوهیږي، او بعضی خلک داسي په تجارت پوهیږي مال ورسره نه، صفر الید وی، لاس خالی. نو که دا عقد جایز نشي نو یو بم ګټه کې نشي. پیسو والا به پیسو باندې ګټه نشي کولی او بل سره پیسې شته نه دی، هغه هم څه نشي. نو که چېرې دواړو باندې یو عقد وکړو، یعنی مضاربت ورله جایز شي، نو بس د یو پیسې د بل عمل د دې په نتیجه کې ونه فرازي نو جایز شوله. لنډه دا د خلکو ورته حاجت هم دی. وهي مشروعه، دا مضاربت مشروع دی للحاجتي، ځکه دې ته حاجت دی. پیسو والا تم حاجت دی چې څوک پکې عمل وکړي، عمل والا تم حاجت دی څوک پیسې راکړي عمل پکې وکم، ځکه حاجت دی الیها دی مضاربت ته. فإن الناس، ځکه خلک چې دی بین غني بالمال، په مابین د دې کې دی چې یو کس به غني بالمال وي، غبي عن التصرف، البته د تصرف نه به غبي وي، فيه په دې مال کې تصرف به نشي کولی. یو کس دا شو. دویم وبین مهتدین، بل یو کس داسې وي چې هغه مهتدي وي په تصرف کې، هدایت یافته یې پوهېږي. صفر الید عنه، او خالی وي لاس د مال نه، مال ورسره یې نه. فمست الحاجة، حاجت پیش شو الى شرع هذا النوع، چې مشروع شي دا نوع من التصرف، د تصرف نه، یعنی د مضاربت دا نوع دا مشروع شي. وللينتظم مصلحة الغبي والذكي. نور خبر اسانه ده، نسبت سوي بیخي ذکر دی هر څه دې لپاره چې حاصل شي مصلحت د غبي او د ذکي. لينتظم معنی دغه شان وکړي چې حاصل شي، منظم شي، یعنی حاصل شي مصلحت د غبي او د ذکي او د فقیر او د غني. غبي غني، ذکي فقیر. وبعث النبي، دا خبره مې وختي کړې وه، او را لېږلی شوی نبی علیه الصلاة والسلام والناس یباشرونه، او خلکو دا عقد کولو. فقررهم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خلق برقرار وساتل علیه په دې عقد باندې، منع نه کړه. وتعاملت به الصحابه، او صحابه دا عمل دا عقد کړی دی، لکه حضرت عمر، حضرت عثمان، ابو موسی اشعری وغیرهم. ثم المدفوع وسوى اوري مولوی صاحب احکامات تاسو لږ بر وګورئ، بلکې دې نه مخکې شرایط واورئ. فقها ول پنځه شپږ شرایط ذکر کړي، هغې کې اول دا دی چې مال دا کم مال باندې چې مضاربت کوي دا به دین وي، یعنی هغه شی وي چې په تعین باندې متعین کیږي نه. چاہے کې شیخین دراهم او دنانیر یادې امام محمد رحم الله پکې وي
هغه فلوس نافقه کمی چې مروجي شي مروجي پیسې باغی کوم صحیح دی لکه زمنګ نن سبا چې کومه کرنسی ده مروجي پیسې دی بده کوم صحیح لنډه دا اول شرط دا دی چې په کوم شي باندې د عقد کیږي پیسې هغه بدین وي یعنی په تعین باندې به نه متعین کیږي چې هغه دراهم او دنانیر دي شیخین وي امام محمد رحم الله وی دغه دواړم دي او فلوس نافقه مروجي کرنسی چې دام پکې شامل ده تاسو په دې پوه شئ نو دا خبره روس سره روانه ده به کې مفتابی راځي ذکر کو د امام محمد رحم الله قول خاص مفتابی دي خو د عام سامانونو کې خبره کومه ورسېده دویم دا چې دا قرض نه وي فی الحال به موجودی پیسې وي اوس یوسف پورې زما قرض دی زه ته چې لکه دغه کې مضاربت کوه دا صحیح نه ده دوا او دریم نمبر رب المال دا به مضارب ته باقاعده پیسې سپاري تر څو چې نه سپاري لې هغه پورې عقد نه کیږي خپل دخل اندوزي به ختمه یې شو درې څلورم نمبر د ګټه به د دواړو شریکي مشاګټه به داسې بني چې ولا متعین پیسې وټاکي کله چې هم دغه وکي نوري ونی کې به خو کاروانی کې څو شو څلور او دا ګټه به د منافعونه وي نفع نه دا څنګه چې اصلي مال کې مضارب ته وي تا ته بار دا پیسې شولې پوهیږي به چې کله رب المال دا اصطلاحات هم زکه دا خو منول پیسو ولا رب المال وي اڅوک چې په عمل کې هغه ته مضارب ویلې کېږي د کار ته مضاربت رب المال چې کله مضارب ته پیسې ورکې نشرو کې دا ودیعه وي امانت فی هغه سره خو چونکې اجازه یې د کار ورته پکې کړی کار پکې کوون ورپسې چې کار شروع کړي نو به دې جوړ شي وکالت به چې کله نفع ماینځ ته راشي نو به د دواړو شریک نو دې وخت کې دې جوړ شي به شرکت او کله چې مضاربت فاسد شي به ترې نه جوړ شي اجاره او چې مضارب د رب المال د شرایطو مخالفت کوي معتبره شرایط دې وخت کې ترې نه جوړ شي غصب پوهیږي به ناغي موافق به احکام جاری کیږي نو ګوره څه وایي ثم المدفوع الى المضارب دمي ویل احکام بیانې هغه مال چې کوم مضارب ته حواله شي امانت فی یدی دغه بلاس کې به امانت فی ما ویل شروع کې امانتي لانه امانت ولید مولي چې امانت توجه جی امانت معنی دا به قبضه غیر مضمونه به زمان به پکې نه که قصدنی هلاک کی یعنی استهلاک چې ورته وایي به بلا مسله ده قانون دا دی چې وسله د چا مال د مالک په اجازت والی او هغه به توري وثیقه یا عوض نه به توري وثیقه لکه رهن کی عوض نه لکه مبیع کی مبیع په عوض دغه نه د مالک په اجازت والی او به توري وثیقه او عوض نه نو د پیسې امانتي مال هدایت پیسې راکړلې نه به توري وثیقه دي او نه به توري عوض دي د پیسې به ما سره امانتي پوه شئ به او که به توري وثیقه نو واز به خورهني او که به توري عوضي هم د مالک په اجازت خو به لکه مشتری چې بای ته ور کوي نه خو به بای او که د مالک د اجازت نه غیر سړی دغه پیسې راوالي نو به غصبي دلته غصب نه دی ځکه مالک اجازت دی وثیقم نه ده به توري وثیقم نه دی به توري عوضم نه دی نو څه ته جوړ شو امانت دا څلور صورتونه جوړیږي دا ځین کې نه وي چې اوسره د بل مال لرلی دغه اجازت کني غصب کداغه اجازت وی او عوضی وی مقابله کې نو به خو بیا ده کداغه اجازت وی او وثیقې د باره وضعیت عوض نه به رهن دی او که داغه به اجازه تی روالی نه به توري وثیقه نه به توري عوض وی نه به ورته ویل کی امانت دا امانت دی لانه قبضه زکدا مضارب قبضه کوي دا پیسې به امر مالکی د رب المال په امر باندې لا على وجه البدل بطريقه د بدل عوضم نوي والوثيقه بطريقه د وثيقم نوي وهو تاسو پوه شوي دویم نمبر وهو د مضارب وکیل وی فدی مال کې تصرف کوي د مالک په اجازت باندې د توکیل وای کنه څوک چې د چا په مال کې د هغه په اجازت تصرف کوي نو دا وکیلی او وکیل فی لانه يتصرف زکا تصرف کوي فيه په مال کې به امر مالکی نو خپل وکیل شو دوا ابه چګټو کی ما ویل به شرکتي و اذا ربح کله چګټو کی فهو شریک فيه
اوس په دې کې شریک شمال کې ځکه د معلم په کې را لې دا غم دی اگر چې دا غ بزیت وی شرکت شو لتملکی ځکه دا مضارب مالک شولو د دې مال جز لتملکی د وجد مالک جوړېدل د مضارب نه جزء من المال د مال د جز مالک شو بعملی د خپل عمل په وجه فاذا فسدت کله چې مضاربت فاسد شي ویلې موبیت سے جوړیږي اجاره نو ظهرت الاجاره اجاره ظاهریږي حتى استوجب العمل حتى استوجب العامل د څه کنه اجر مثله تر دې چې واجبي عامل ځان د پاره اجرت مثل اجاره فاسده ده دې زمون کار نشته نن من قاعده کې دا ویل التماده کې المعروف عرفا کالمشروط شرطا کې عرف له اعتبار ورکو لکه دا مساله ده چې بدینه اجاره جوړه شوله صحیح ده کنه دا غي سره بګورم و اذا خالف کله چې مضارب مخالفت وکي کنه غاصبا دا غاصب جوړيږي لوجود تعدی ځکه تعدی موجود شوله د مضارب نه علی مال غیره د غیر په مال کې نه مسجد غصب وینه به غصب تعدی په صورت کې امانتم مضمون جوړيږي غصب تی جوړيږي ابر اشرا لودیه کې ان قریب قال قدری ملاوس تعریب د مضاربت کې واوري المضاربه عقد مضاربت دا یو عقد دی قوال الشرکه چې په شرکت باندې واقع کیږي څه شرکت یعنی نفع کې شرکت یادې کا بمال من احد الجانبین چې مال د شرکت جوړيږي په مال باندې د یو د جانب احد الجانبین یعنی دی و مال وی او مراد د شرکت د متصل د شرکت نه څه مراد دی بره به کې اصل مال کې شرکت نه اصل مال کې چې شرکت وی به خواق د شرکت هی مضاربت نه او مراد د ماتن د شرکت فر ربح دی او هو دغه ربح یستحق بالمال حق د دې جوړیږي په مال سره من احد الجانبین یو سړی حقدار جوړیږي ځکه دا غمال له واجب او هو یستحق قد سی وایو دا مانم صحیح کیږي او هو دار به چې دا واجبېږي بالمال په مال سره من احد الجانبین یو کس تبار بدواړو کې ولا مل او په عمل سره واجبېږي من الجانب الاخر نه ولا مضاربه بدونها الکه که شرکت نه مضاربت نشي کېدلی شرکت معنی شرکت فی الربح ګټه کې شرکت ونی شي اصل کې د دې درې صورت دي زیدی خالد له پیسې ورکم یو لک ګټه ټول استا والا ران لبی کاروبار کو غټه استا دا اصل کې قرض دې کوم وتر څنو وایو دا څه او کومه ما دا به یو لک روپۍ درواله او غټه بټول ازمای دا وی ټیک دراوړه مړه غټه بټول تعالی در کوم ځان مالدار سره مکار بچلو مصاب پیسو پلي مې مشتري خلک کله د سکی کنه یو غریب سړي نه پیسې واري ورته وي ټول غټه وتاله در کوم ځان نه علامه ندی ته به بضاعه ویل کېږي بضاعه څه صورت شو دوا او چې ګټه به تقسیم وي نو به ورته ویل کېږي مضاربت وګورئ ولا مضاربه بدونها مضاربت ناراضي بغیر د شرکت به ربحنا الا ترى تنغوري ان ربح ګټه چې دا لو شریته كله کشری شر شټول بټولا لرب المال لبرکان بضاعه ببدتشي بضاعه بشي ولو جميعه کچریټول بټول مضارب د بارشینو به خو کان قرضا قال قدري مولا فرمای ولا تصح الا بالمال الذي تصح به الشركه دا می وخت ویلو چې کوم مال کې شرکت صحیح کیږي چې هغه ته دین ویلې کیږي چې په تعین نه متعین کیږي چې هغه درایم او دنانیر دي دقیق کې به مضاربت صحیح کیږي او ما تاسو ویلو د شیخین رایده نمنګل ته هدايه نکاح کې شرکت کې ویلي امام محمد رحم الله وای کوم چې فلوس نافقه مروجه فلوس دي یعنی زمونږ په زمانه کې چې د مروجه کرنسی د بده معنی هم صحیح کیږي نو اول خو امام محمد رحم الله قول مفتا به یو دویم دا تنویر رحم الله لیکلی دي چې کله اور دا جوړ شو چې خلک په عام مالونو کې مضاربت کې عام اموالو کې به د مالکی او په قول باندې منګه انا په فتوا ده بس عام اموالو کې چې هغه نه سونی نه چاندی نه مروجه کرنسی او څوک به مضاربت شرکت کیم سیده فقی ضوابط کیم دی غوړی ودا ولا تصح الا بالمال الذي نسيكي مضاربت مگر باغ مال کی تصح به شریکه چا کې شرکت صحیح کیږي وقد تقدم بیانو د دې بیان مخکې در شوی باب شرکت کې من قبل ولو دفع الیه عرضا واسمع ونشف رب المال مضارب تام سامان ورکو وای بده کې مضاربت کوا نه دا خو نه سونه ده نه چاندی ده شرکت پکې نه صحیح کیږي مضاربت هم پکې نه صحیح کیږي او ته وای بده کې ته مضاربت کوا
نو صحیح ده کنه پوهیږئ کنه پی نو نه ده صحیح البته دا صورت جایز دی دا مال درواله دا خرڅ کا او کمی پیسې چې لاس سرالی ته زما وکیل چې خرڅ کا کمی پیسې ته لاس سرالی باغی کې مضاربت کوه اوس صحیح ده دویم صورت بی یوسف زما په هدایت پیسې پوری دی لاړ شه د هغه نه وصول کا زما د طرفه زما د پاره او به په دغه پیسو باندې مضاربت کوه دا هم صحیح ده او دریم صورت هلکه په تامې کې مې پیسې در پورې دي قرضه په دقې مضاربت کوه دا نه ده صحیح کله به صحیح کېږي یو پرې دي وصول کی خپله یې که د وکیل په ذریعې بیا دې وله مضاربت کې ورکړي ګوره یو ته ولو دفع الیها رضا کشري رب المال مضارب ته ورکړه څه سامان او وقال بي ورڅه پکې دا وویل چې بیعه خرڅ یې کا وعمل مضاربة نو بیا عمل د مضاربت کوه په دې په سامانو کې بیا جایز ده او که نفس سامان یې ورکړو بیا خو نه صحیح کېږي وایي لأنه يقبل الإضافة اوس اعتراض دا دی تاسو لږ بر وګورئ دا خو مضاربت آینده کې کېږي چې دا سامان دی کله خرڅ کو پیسې لاسته رالي بیا ته مضارب شوي نو عقد آینده کې مستقبل کې یو زمانې پورې منصوب کول دا صحیح دی و یو بیه به نه صحیح دا صحیح ده بیه کېدن د جایز چې هلکه سبا لازمه ستا بیه وشوله اب ته بس بیه وشوله شرط پورې معلق کول هم ټیک نه دی او آینده زمانې ته منصوب کول هم خو دا صحیح دی ځکه دا حقیقت کې وکالت دی او وکالت کې دا جایز ده چې هلکه سبا لازمه وکیل شه پلانکې شراله والا دا خو وکالت دی لأنه يقبل الإضافة ځکه دا عقد مضاربت چې دا اضافت یعنی آینده زمانې ته نسبت قبلی من حيث انه توکیل د دې حیثیت نه چې دا خو توکیل دی حقیقت کې یا اجاره ده او توکیل او اجاره دواړه آینده زمانه کې صحیح کېږي چې منصوبې کې وته فلا مانع موږ ویلو که نه چې صحیح وي بیا توکیل دی او که چېرې فاسد چې مضاربت دی سره اجاره ده نو که هر یو وي آینده زمانې ته منصوب کول دغه دواړو ټیک دي مضاربت هم صحیح فلا مانع من الصحة د صحت نه څوک مانع نشته وکذا اذا قال له که چېرې د دویم صورت دی مې بیان کړی رب المال مضارب ته وایي اقبض مالي زما مال قبضه کاله فلان کوم چې فلانکي معنی پورې دی وعمل به مضاربة به پکې مضاربت کوه اجازه دام جایز لما قلنا وجه ورله موږ ویله ځکه آینده ته مضاف کو چې کله د مال لغه نه قبضه کو به کاروبار کوه بخلاف د دې صورت کې دا نه دی جایز دا مې ویلو اذا قال اعمل بالدين الذي عمل کوه په قرضې هغې کې فی ذمتک کومه چې زما ستا په ذمه پورې ده حيث لا يصح المضاربة دا مضاربت نه صحیح پوهېږئ پې د دې ګڼې وجې دي ښه تاسو لږ بر وګورئ ځکه د مدیون په قبضه کې چې کوم مال وي هغه مضمون وي زمانې بهرحال یي که نه او د مضارب په قبضه کې کوم مال وي خو امانت دي دا خو دواړه بېلې بېلې قبضې دي داسې ده که نه دویم دا چې د مدیون یو سړي باندې ستا قرض دی او دې وکیل جوړ کې به د پلانکې کار پې وکړه وکالت نه ټیکېږي ځکه د وکیل پیسې وکیل سره پیسې امانت او خو امانت نه دي تر څو چې ادایګي نه شوي مدیون د طرفه نو مدیون سره پیسې چې غیر مضمون وي او مضمون وي اما نو که ورته وایي پلانکې شی پې راله وکیل یې کړي وکالت ټیک نه دی ځکه د وکیل په قبضه کې خو غیر مضموني او دا عقد خو په وکالت بنا دی چې وکالت پکې نه دی ټیک نو دا قدم پې نه دی ټیک لأن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يصح هذا التوكيل دا توكيل ټیک نه دی على ما مر في البيوع کې تیر شوي دي وعندهما صاحبان په نظماني که ورته وایي تا باندې مې کومه قرضه ده په دې باندې سامانونه اخله مضاربت په تور باندې نو هغه وایي دا وکالت ټیک دی که سامان یې واخیستلو نو دغه سامان به د امیر شي د چا بشي د دې رب المال بشي نو په سامان کې خو مضاربت ټیک کېږي نه ویلي مو که نه هم سامان کې نو که بیا ورته داسې وایي د هغې نه پس چې اوس یې خرڅ کوه او پیسو باندې مضاربت کوه به یو صحیح صورت جوړ شي ګورئ وعندهما د هغو په نظم باندې صحیح کېږي لکن یقع الملک د توکیل صحیح کېږي صرف ښه لیکن ملک واقع کېږي فی المشترا شي کې للامر امر ته فتصیر مضاربة بالعرض دا به مضاربت صحیح شو به سامانونو بشي قال قدري مولا فرمایي ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعا دا مې ویلې وشرو کې هلکه ګټه به د دواړو شریکې داسې نه ده چې وله متعینې پیسې کېدي چې هلکه مضارب به بس 10,000 ګټه پکې میاشت شستان ورځ ما
یا لس زره زما نور ستا دا صحیح نه ده ښه ځکه دې وخت کې ګټه شریکه نه شوله کېدای شي همدغه ګټه وکړي بل به همداسې پاتې شي حالانکې شرط دا دی چې 1 روپۍ کېږي او که 10 کېږي د دواړو به شریکي او دلته که مثلا 10 روپۍ مضارب له مقررې کړې همدقې وګټلې نو رب المال ته څه رال نو ګټه شریکه شوه نه ده ګورئ ومن شرطها د شرط د مضاربت نه دا ده ان یکون الربح چې کومه ګټه ده بینهما د دواړو ترمنځ به مشاع وي لا یستحق احدهما یو به پکې مستحق نه جوړېږي دراهم مسمى د مسمى دراهمو من الربح د ګټې نه ځکه دا شرط چې دی شرکت ختموي حالانکې مضاربت کې شرکت په ګټه کې ضروري دی لأن شرط ذلك ځکه شرط دغه چې دی یقطع الشرکة بینهما د دواړو ترمنځ ربح کې کوم شرکت دی هغه کټ کوي کېدای شي همدغه لږې پیسې وشي ولا بد منها حالانکې ضروري دی پکې شرکت د ربح کما فی عقد شرکت کې هم ضروري و اوس راځي جامع صغیر په حوالې سره ته یو صورت ذکر کوي فإن شرط زیارت شرع تاسو وګورئ که چېرې دا شرط یې ولګولو نور ګټه به تقسیم وي خو رب المال ته وایي مضارب چې 10,000 روپۍ به پکې له سره ظالمه بیا به بقیه تقسیمو یا رب المال وایي چې 10,000 به ظالم بقیه به تقسیمو دا نه ده صحیح ولې دا شرکت ختموي که نه څنګه کېدای چې همدغه روپۍ ګټه وشي فإن شرطا که چېرې شرط عقد کې ولګولو زیارتا شرع زید د 10 روپو فله اجر مثله دې صورت کې مولوي صاحب دا عقد مضاربت فاسد شو موږ ویلي چې عقد مضاربت فاسد شي نو بیا ترې څه جوړېږي اجاره او اجاره هم فاسده ده نو اجاره یې فاسده کې دا به راله راشي ان قریب مزدور ته عمل کوونکي ته اجرت مثل ملاویږي نو ځکه وایي فله اجر مثله اجاره فاسده شوله اول خو ته جوړ شولو مضاربت نه اجاره او به اجاره هم فاسده ده هغې کې اجر مثل نو ځکه حکم ولګاو فله عمل لپاره اجرت مثل به ملاویږي لفساده ځکه عقد مضاربت فاسد شو فلعله کې وجه دا ده دا مضارب چې لا يربح الا هذا القدر کېدای شي صرف او صرف همدغه ګټه وکړي نور ونه کړي فيقطع الشركة شرکت ختم شو في الربح بګټه کې نو بس مضاربت هم ختم وهذا وجه دا ده لأنه ابتغى عن منافعه عوضا ولم ينل لفساده بې دا مضارب چې دی که نه مضاربت خو له ټیکي چې دا د خپلو منافعو نه یې وځلي او منافعو نه یې وځلل ټیک دي چې کله عقد خو صحیح که نه چې عقد ټیک نه شو نو اوس پکې دا خبره هم ختمه شوه چې منافعو نه دي یې وځلي بلکې اوس د اجیر جوړ شو او اجرت چې د اجیر مزدور دپاره هغې کې دا نه ضروري بلکې دا جایز هم نه چې هغه عمل نه دی هغه ته اجرت میلاو شي هغه د بار نه ورکوي کار کوه کار څومره دی کوه زه به له جب نه پیسې در کومه لأنه ځکه دا مضارب چې دی بتغه د طلب کوله ان منافع د خپلو منافعونه عوض یعنې چې کوم کار کولو کومه ګټه کېدل هغې کې به ته عوض میلاوېدلو ولم ینل هغه ورته میلاو نه شو لفساد یې ځکه عقد فاسد شو وربح لرب المال دا ګټه به ټول رب المال ته ورکوي ځکه مضاربت کې ګټه ټول اجاره کې چې څومره نفع کېږي ټوله د چای هغه د مالک وي موجر چې ورته وایي فلعله ولا يربح کوم دی لأنه نما ملکي ځکه دا ګټه د هغه د ملک نماونه ده هغه د ملک زیاتوالی راغلی دی فوایدونه میوونه ده وهذا هو الحكم في كل موضع دا وجوب د اجرت مثل مناسب کم دی کې چې مضاربت فاسدېدلو مضارب ته به اجرت مثل میلاویږي بس دا قاعده کلیه شو وجه سره هلته جوړه شي اجاره او به اجاره کوم اجاره فاسده او اجاره فاسده کې مزدور ته څه میلاویږي اجرت مثل وهذا د وجوب د اجرت مثل هو الحكم في كل موضع دا بجاری کیږي بهر ځای کې لم يصح المضاربه کوم دی کې چې مضاربت نه صحیح کیږي ولا يجاوز بالاجر به دا یو مسله ده اجرت اجاره فاسده کې چې مزدور ته اجرت ملاویږي نو کوم چې مسمى شوی هغې نه زیات اجرت مثل که جوړېدلو زیات به ورکوو که نه تاسو پوهېږئ که نه دا سړی ما په دړۍ ونیولو ته به ماله مزدوري کې اجرت باندې مې ونیو خو تاله به د ورځې 100 روپۍ در کومه بیا د اجاره څه وجې نه فاسده شوله نو بیا چې ده کوم عمل وکړو هغه عمل عرف کې د 800 روپو یا د 1200 روپو اوس به څه کوو یعنې د 100 نه د زیاتو داسې ووایه امام محمد رحیم الله وي مړه بس چې څومره ته رسېدلو ټیک ده امام ابو یوسف رحیم الله وی چې کوم ته مسمى کړي هغې نه باندې زیات کېږو په هغې خو الریډي راضي شوی و پوهېږئ پې وګورئ دا خبره دلته هم کوي ولا یجاوزو
تجاوز بنه کیږي بالاجر په اجرت کې القدر المشروط القدر المشروط د قدر مشروط نه ولا يجاوز بالاجر القدر المشروط وایا عند ابي يوسف رحم الله خلافا لمحمد رحم الله كما بينا دا خبره مخکې بیان کړي بشرکت کې منګه احتتاب او احتشاش منګه ان قریب ویلې ولته هدايه نکاح کې ويجب الاجر ان قریب معنی لکشن مخکې ویلو چې ان قریب به وي ويجب الاجر ویلم دا بل مسله ده مولوی صاحب په اجاره کې کګټه وشي کوونی شي مزدور ته به اجرت ورکې تاسو ذهن کې کدا مسلې پوه شو کنه هغه تعالی عمل کوي بس کګټه کوله کنه هغه خو دیړي اوړي دلته به څه حسابي مضاربت کې خو نفع له ملاويږي چې وشي دا خو مضاربت پاتې نشو اجاره شولا نو بس یو را اداره به کنه پکې ده کنه کېدل او سو اجاره جوړه شي ولا ور کوي به ويجب واجبي کې با الاجر اجرت وان لم يربح اگر که مضارب غټونه کې فی روایت الله صلی الله علیه مبسوط روایت د مفتابهم ده ولی لان اجر الاجر زکه اجر د مزدور چې دی جواب تسلیم المنافع اخو واجبي کې دا چې خپل منافع او د وسپاري کار در لکوما اول عمل یو عمل وسپاري عمل باجری مشترک کی کپڑے دی وګندلې بس قیمتي وی کو نه خپل کار دی هته خو به وز ګندلې پیسې ورکه لکه درځي وګوره وقد وجد دل عمل موجود شوی دی چې عمل موجود شوی هغه ته اجرت ملاويږي امام ابي يوسف رحم الله نے روایت داره چې مضاربت فاسده د قیاس د مضاربت صحیحه باندې صحیحه کې چې ګټنی شي مضارب ته څنګه ملاويږي فاسده کې هم نه ملاويږي وعن ابي يوسف رحم الله انه لا يجب اجرت واجبيږي اعتبارا بالمضاربه الصحيحه قياس كيف مضاربه صحيحه معنی معنا سره د دین صحیحه چې دا فوق د فاسدين بردا ولته چې نه پونه شي نه ملاويږي دلته په طریقې اولانه ملاويږي او سید د مولي چې په کار چې بهر راوته ملاوي شي وجه سره اوس خو مضاربت پاتې نه شو کنه اوس څه جوړه شوله اجاره جوړه شوله والمال في المضاربه الفاسده برغوري مضاربت فاسده کې خو ته اجاره جوړيږي کنه او اجاره کې د مستاجر پلاس کې چې کوم مال وي هغه غیر مضمون وي کا امانت وي نو اوس به د مضارب په مال لاس کې د مال سي غیر مضمون وي که هلاک شو توان به ناراضي پوه شولې به یو خدای د چې نفس د مضارب په لاس کې چې مال هلاک شي امانت وي توان سیم نه صحیحه کې نفاسده باغي ور قیاس تدې کې مم نه او یا بداو وایو چې لکه د مضاربت فاسده څخه جوړیږي اجاره او اجاره کې چې د مزدور بلاس کې شي هلاک شي توان پی نه کو تای نه کړي ګوري والمال فی المضاربه الفاسده غیر مضمون بالهلاك زمان بدیدینی په هلاکت سره اعتبارا بالصحیحه قیاس کوي په اجاره په مضاربت صحیحه باندې ولانه بل وجدار د مال چې د خوین مستاجره جوړ شو فی دی لاست مضارب کې او دې کې خو توان نه او کل شرط تاسو پوه شولې لګ برو ګوري اوس مضاربت په شروط فاسده او فاسدی کې کنه نو بعضی شرایط داسې دي چې هغه مضاربت فاسده وي او بعضی داسې دي چې هغه کې شرط د خپل فاسد وي او مضاربت صحیح وي پوه شو پی پای کې یو شرط ده چې ربح کې جهالت پیدا کول او جهالت داسې شرط چې ربح کې جهالت پیدا کول کوم کې مثال تیر شو چې لزر روپۍ وب کې ظالم او بقیا ګټه به تقسیمو یا لزر بظالم او بقیا تعالی نو بقیا راضی کنه راضی جهالت پکې شو په بل صورت کې چل زره دالي بقیا څومره د چای کې د څو جوړیږي دغه څو جوړیږي نه رسې پی اثر نوبت لزر ظالم بقیا به تقسیمو نو بقیا څومره د مجهوله یا لزر بظالم بقیا تعالی بقیا څومره د مجهوله نه ربح کې چې جهالت راتلو د شرط چې ربح کې جهالت راوصلو مضاربت به ور سره فاسد وي وكل شرط نارغ شرط يوجب چاغه ثابتي جهالت في الربح يفسده دغه شرط دی عقد لره فاسدي ولل اختلال مقصوده ځکه مقصود د عقد چې دی چاره به دغه کې خلل رااله او د دین علاوه کوم شرایط دي نو هغه کې به شرط خپل فاسدي او مضاربت به صحیح وي البته یو شرط رسره روان دي چې مضارب پر رب المال باندې عمل شرط کتاب امر عمل کې دې سره مضاربت فاسديږي وګورئ وغير ذلك من الشروط الفاسده چې لا يفسدها هغه مضاربت لرنه فاسدي وي يبطل الشرط بلکې شرط خپل باطلېږي که اشتراط الوضيع لکه دا شرط لګول چې لکه مضاربه تاوان چې څنګه په ما راضي مضاربه په تاب هم راضي دا شرط فاسد د مضاربت ټیک دی وي
فتاوی عثمانیه کې دې تم لیکلي دي چې مضاربت فاسد شو، غلطی لیکلي ټول فقهاو دې لیکلي. ګورئ که اشتراط الوضیعات لکه وضیعه شرط کول په مضارب باندې، وضیعه تاوان. قال قدری مولا فرمایي ولا بد ان يكون المال مسلما الى المضارب ولا يد لرب المال فيه. لکه بر وګورئ شرط دا مخکې ذکر کړو، شرط دا دی چې مال به مضارب تسپارل شي، قبضه بخپل رب المال ختمي، مخکې ذکر کړیو کنه. ولا بد ضروري ده يكون المال چې وي د مال مسلما سپارل شوی مضارب ته، ولا يد لرب المال فيه، يد نوي د رب المال لپاره په مال کې، لأن المال چې تصبه در ده خو امانت بلاس ته چا کې مضارب کې رسیده کنه ده. امانت کله جوړیږي مولوی صاحب چې و خو سپاری کنه ورته یار ته سړي امانت مال ورکې نو کله امانت چې او ته سپاری کنه. لأن المال چې د امانت فی یدی بلاس د مضارب کې فلا بد من التسلیم، نو ضروري دی چې اوس پرلې شي له هغه ته. وهذا بخلاف الشرکه، ها شرکت چې کنه عقد شرکت چې مفاوضه عنان وغیرہ التدانه د ضروري چې مال دی بل ته اوس پرلې شي، یو تو اوس پرې بل دی بل ته ولی الته خو عمل دواړه کوي کنه یار، عمل څه کوي دواړه کوي، نو نه د ضروري چې څوک عمل کوي هغه ته اوس پر عمل دواړه کوي یار. یو دلته خو صرف مضارب عمل کوي هغه تسپارل ضروری دي. بخلاف الشركه یا شرکه، لأن المال چې في المضاربه مضاربت کې من احد الجانبين او عمل چې من الجانب الاخر وي، نو فلا بد من ان، نو په دې مضاربت کې ضروری ده ايخلص المال چې مال خالص شي عمل ته عمل پکې وکي، ځکه کمال ور نکړلې شي نو به قامت هغه عمل کول پکې ممکن نه جوړيږي. ليتمكن من التصرف دې د بار چې دا عامل د قدرت ملاوي شي د تصرف په مال کې د بال ملاوي کې شاواله کې ورته. اما العمل في الشركت کې خود جانبین نه نو الته یو بل لمار ول کور ضروری نه دي. فلو شرط خلوص اليد لاحدهما، که په شرکت کې دا شرط ولګي چې له کمال بټولي وسري بیا خو شرکت پاتې نشو ارسي به. فلو شرط خلوص اليد کچری شرط کړي شي خالص کېدل د اصل هدیما ته چې مال به وسی، لم ينقض شرکت د منقض کیږي. وشرط العمل على رب المال دادین، پر رب المال باندې شرط لګول ته امر سره عمل کې، دا هم هغه شرط دی چې مضاربت فاسدی. وشرط العمل شرط لګول د عمل پر رب المال باندې مفسد للعقد، دا شرط دی چې عقد فاسدی، لانه وجه سره به شرط هم دا ولګول مضارب ته بټول مال سپاری، نو چې اوس عمل رب المال هم کوي نو بڅ کې به کوي مال کې به کوي کنه، نو مضارب ته وسپارل شوه خو نه درنه کو خبري لکه ټول مال مضارب ته به نه سپارل شي، دا چې عمل کوي رب المال په مال کې به کوي، نو مال کې به کله کوي چې د په قبضه کې او هغه د نه سپارل شوه. لانه يمنع ذکر د منی کوي خلوص يد المضارب، دا خبره چې خالص د شلاس د مضارب په مال کې، فلا يتمكن من التصرف، نو قدرت نشته او مضارب ته قدرت میلاو نشي د تصرف، مضاربت بران شي. فلا يتحقق المقصود، مقصود به حاصل نشي. سواء كان المالك، تاسو پیږي کنه لنډدار مالک باندې عمل ضروری کول دا شرط دا فاسد شرط دی چې مضاربت فاسد دی. دسه دا به دا مالک که باقاعده عاقدو توجه جی هم د عقد کولو د مضارب سي دا ډایرک سړی لورلې چې ما عقد مضاربت کو او به یو تویل چې ټیک د تب امر عمل کې به هم مضاربت فاسد. او کدا د بل وکیلو د عقد چره مثلا زه یوسف ته پیسې ورکم 1 لک روپۍ چې هدایت له مضاربت باندې ورکا، او هدایت وای چې ټیک د په مضاربت په دې روپو کې کوم ما یاد کی عقد نه ما عقد یوسف ور سره کوي، ما ورته یاد کی چې دا بر سره په کې عمل کوي، نو به مضاربت فاسد شو. په نه شوي په نو مالک باندې عمل لازم اول کدا مالک د خپل عقد وی او کا عقد نوی بهر حال مضاربت فاسدی. پوه شوي به سواء كان المالك برابر خبر ده کدا مالک عقد وی او غیر عقد وی. غیر عقد مثال لکه مال صغیر وی او بلار یا وسی دای چاله مضاربت باندې ورکی او مضارب وي چې صغیر بم را سره پکې عمل کوي، علم ده کنه. لأن يد المالك ثابت له، ذکا لاس د مالک دا په دې مال کې ثابت وي اگر کا قبل سو کوي. وبقاء يده يمنع التسليم، او ترڅو چې ید د باقی وي نو معنی د تسلیم نه جوړیږي. مضارب ته به سپارل نشانه کې ضروری ده چې مضارب ته وسپاري.
وکذا احد المتفاوضین لک بر وګورئ ما دا یوسف شرکت مفاوضه کو شرکت مفاوضه ممیلی شرکت کې تیر شوی چې دوه کسان مال کې شریک شي مال هم د دوړو یو شان وي دیانتداري کې یو شان وي دین کې هور می دواړه او تصرف کې یو شان هر یو د بل وکیل هم یار یو د بل کفیل هم دا قسم کړی دي کنه نو زه مزاربت د هدایت سره کوم او هدایت ما ته نه وای چې ترا سبب کې عمل کې ما ته استا کم بل شریک دی کنه ابر سره په کې عمل کوي یا شرکت عنان دی چې هغه کې دانه د زوري چې څومره مالی وسري دواړو سره ټول دی شرکت ټول کې شرکت وکي بس هغه کې څومره بلګ مال باندې شرکت کوم صحیح دا کو بټول باندې کو او وخت شرکت عنان کې یو هر یو د بل نو وکیل وي خو کفیل نه بهرحال د دواړو وخت تیر شوی دي نو ما د یوسف شرکت عنانو او زه د پیسې را لمه هدایت د مزاربت باندې ورکوم هدایت راته وي دا کم بل ملګری دي دی کنه او را سبق عمل کوي نو به هم مضاربت فاسد شو نه رسي به نو په شرکت مفاوضه کې چې کم یو عقد کوي د مضاربت د دریمګړي سره یا په شرکت عنان کې او مضارب د ملګری عمل شرط کی کنه نو هم مضاربت فاسد ولی د مرګري پیسې پکې دي کنه پیسو والا عمل شرط کو وکذا احد المتفاوضین چې دی واحد الشریکین العنان چې اذا دفع المال یو په کمال چاله ور کی مضاربتن وشرط او شرط ولګي عمل د بل ملګری نو به فاسد شلو مضاربت ولی لقيام الملك له ځکه د ملګری مل پکې شته نه مالک باندې عمل ضروری شو و الا لم يكن عقد اگر عقد نه یغه نه دي نو و اشتراط العمل على العقد مع المضارب وغير مالك يفسد الاكبر وغير صورت بیانې کپا عقد باندې عمل شرط کې اوس په مالک باندې شرط اوس کا عقد مالک نه مالک بل وی او دا یو کس صرف عقد کوي په دې عقد باندې عمل شرط ولګي مضارب ورته وي چې به عمل باب کې زم کوم او عقد او تبع مرا سره کې اوس د عقد دوه صورت دي کدا عقد داسې عقدو چې د په دې مال کې ذاتی مضاربت نشو کولای چې د مالک د طرف دا مضارب جوړ شوی وي نه شو کولای نو به کدا عقد شرط ولګول به خیر دی پوه نه شي او کدا عقد داسې سړی وو چې د مالک د طرف په بدی مال کې د مضاربت کولای شو او به د تویل تبره سبق عمل کې عقد تی ویل به مضاربت فاسد قانې درنه کو کا عقد داسې عقدو چې د مال کې د خپل د مالک د طرف په مضاربت نشو کولای نو به کې د شرط ولګول نو به څه شو فاسد شو او که خپل کولای شو او به وتویل تر سبق عمل کې به صحیح دی مخکې صورت کې مول دویم کړو دویم مول کو د لا سمې سره امر مخکې کو پوهیږي کنه به وګورئ واشتراط العمل على العقد عقد باندې شرط کول عمل وګورئ مال مضارب مضارب سره ورپسې څه وي او غیر مالک خو عقد داسي چې مالک نه نو به يفسده مضاربت عقد فاسدي يفسده فاسدي ورپسې قید ته ور ان لم يكن من اهل المضاربه فاسدي بالا چې دا عقد اهل مضاربت نه فيه بدی مال کې یعنی دا د خپل مضارب نشي جوړې د مالک د طرفه الا فاسديږي لکه ماذون ما دي سړي د زما غلام دی مولا خپل ماذون له پیسې ورکی کنه تجارت بکی کوا دغه ماذون مضارب جوړې دي شي مولا د طرفه نشي جوړې دي چې مولا رب المال وغتی څوی مضاربي نشي کنه نو اوس دغه ماذون دریمګړي له مضاربت باندې پیسې ورکي او دریمګړي ورته وي ماذون ته به مرا عمل کې نو اوس عقد ته باندې شرط ولګول عمل خو عقد داسې عقد دی چې مالک د طرفه مضارب نشي جوړېدل نو دا حقیقت کې په مالک باندې عمل شو مضاربت فاسد کلماذونی بخلاف الاب والوسی لګو غري اوس پلار دی یا وسی دی د ماشوم مال چاله په مضاربت ورکي او ورته وي چې پلار دا مضارب ورته وي چې د ماشوم پلار د مالک پلار ته ورا عمل کې یا وسی ته ورا عمل کې و صحیح ده نه رسېبي ولی ماشوم مال کې دا دواړه مضارب جوړېدل شي دا عقد داسې عقد دی کنه چې د مالک په مال کې مضارب جوړېدل شي بس به ټیک ده بخلاف الاب والوسی لانه مزګه دا دواړه چې من اهل ان دا د اهل الذي خدا چې دا دواړه والی مال د صغیر په مضاربت باندې بین فسیما د خپل نو چې کله دا صحیح شول فقدا اشتراط علیهما نو صحیح دی چې شرط د عمل ولګي بری دواړو باندې بجز من المال د مال په یوې تاسو له بدوم مال درکو تاسو کې عمل کوئ
ځکه چې ډاري کې دیوالي ماشوم نه به ټوله مضاربت پیسې دې ته ملاوېدلې